په 7 سپتمبر 1974 باندې یو جستجو او یو تحریک چلیدلو په دې پاکستان باندې چې قادیانې دا آئینی طور باندې چې دنو دا غیر مسلم قرار شوی دی. قادیانې چاته وي؟ قادیانې هغه دی چې هغه د نبوت دعوه کړې ده، هغه وایي زه هم پیغمبر یم. انشاءالله وختي په دې موضوع به پوره خبره کوو چې ختم نبوت څه ته وایي. زمونږ د مسلمانانو عقیده دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر دی، بل پیغمبر دنیا ته راتلو والا نشته. او یو ځای مثال ورکوي، زما مثال د هغه بلډینګ دی، د هغه بنګلې دی چې په هغې کې یوه خښته پاتې وه، هغه یوه خښته زه یم چې په ما باندې هغه بلډینګ او بنګله مکمل شوې ده، بل څه ته ضرورت نشته. الله فرمایي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین، چې محمد صلی الله علیه وسلم په تاسو کې د چا پلار نه دی بلکې دی خاتم النبیین دی، په نبوت دروازه په ده باندې شوې ده. نو که د ده نه پس څوک هم راپاڅېدو د نبوت دعوه یې وکړه، دی به دروغجن وي. قادیانان میرزایان هغه راپاڅېدل او د نبوت دعوه یې کوي چې میرزا غلام احمد قادیاني دا د آخر زمانې پیغمبر دی. علما راپاڅېدل، تحریک هغوی وچلو چې نه بلکل یې نه منو، او تر دې پورې چې شهدا هم پکې ډېر لاړل. علماو ډېر تحریک وچلو په 7 سپتمبر 1974 کې چې ټول خلک راجمع شو. د دې نه مخکې بلا جلسې وشو په میاشتو باندې، او ان تر دې چې آئیني طور مذاکراتو ته او اسمبلۍ ته خبره ووتېدله، خلک کېناستېدل، د هغوی دلایل یې واورېدل. علماو خپل دلایل راجمع کړل چې نه بل پیغمبر خو موږ نه منو. وایي زه درته دې خلکو ته علماو ته وایي تاسو پرېږدئ ما ته دی، وایي زه ورنه ځمه. په ځمکه ورته کېناستېده او جولۍ ورته خوړه کړه. ورته وایي بوټو صاحب دا جولۍ زما جولۍ نه ده، دا جولۍ د بیبي فاطمې جولۍ ده، او بیبي فاطمه ستا نه په دې جولۍ کې د خپل نیکه خیر غواړي. څه غواړي؟ یو کس راوتی دی چې ځان ته اخر زمانې پیغمبر وایي. موږ دا نه تسلیمو چې د رسول الله نه پس بل پیغمبر شته، موږ تا نه دا غواړو چې آئیني طور ولګه او قادیانې څخه غیر مسلم قرار کا. بوټو صاحب زه خپله مسلمان یم، زه به ولې داسې کوم چې زه به دستخط کومه چې او قادیانې چې دی دا مسلمان دی. قادیانې مسلمان نه دی. په اسمبلۍ کې اوټونه واچول 130 فوټ دا مسلمانانو واغستېده او د قادیانانو د طرف نه یو وټ هم رانغی چې او قادیانې دې هم مسلمان وي. دستخط په هغې باندې وشو. ماښام په 9 بجې باندې په 7 سپتمبر 1974 باندې په 9 بجې باندې پې دستخط وشو، او په 8 بجې باندې په ریډیو اعلان وشو چې د مسلمانانو قربانو رنګ راړو. قادیانې د ملک پاکستان په آئین کې تر آخره پورې چې دنه څه وګرځو غیر مسلم یې وګرځو. نو دا زمونږ ستاسو دپاره د یو خوشحالۍ خبر ده. یو 50 کاله وشو هغوی دا ورځ مناوئ. د دنیا د قادیانانو ته او غیر دینو ته ښایي چې په دنیا کې ګورې مسلمان ژوندی دی. نو 7 سپتمبر د اتوار په ورځ باندې مازدیګر هغه به یو ریلې ځي د صوابۍ چوکه پورې. زمونږ د دې د علاقې والا به دلته د ګلزمین شاه کاکا د پمپ خوا نه ځي چې مونږ او تاسو پکې صرف څه وکړو، هغه شرکت وکړو، هغه غیر ورته ځان وښو چې او مسلمان سره ژوندی دی، د خپل پیغمبر په ناموس ځان قربان کړی هم دی، بیا به هم قربانۍ کو چېرې داسې فتنې راوتې دي.